السلام علیکم ملګرو یو ځل بیا زما کلی کوټلی ګلان فیسبوک پیج او یوټیوب چینل کې مو یو لایو رولو د خپل مرحوم شاد خان پټي کوټلی ګلان نه کلی کې ډیر زبردست موسم دی او باران لګیا دی د شپې نه او ډیر خوسته لکه یخني جوړه کړې ده او ګیر چاپیره چې کوم دی نو په غرونو باندې لړم پرتی دي تاسو کتل شي او ډیر خوسته نظاره ده او ما سره چې کوم دی نو په دې موقع سره د مویا د کوټلی کلان مشهور شاعر نیکمل مظلوم صاحب باچا باندې مشهور هم دی نو دام را سره موجود دی او باچا سره هم غاپ شاپ لګو او د موسم اولې سره هم خبرې کوو باچا ټول ناول خو چې کوم دی مویا ته ګډ مارنینګ یو ویلکم دته یو سار سبوي ټیم دی کنه او بل خبره ده چې په دې باران او دې موسم اولې سره چې کوم دی نو ماته یو تاسو مشهور کلام چې کوم دی یاد شو کډی به چرته ګرځوم د باران شپه ده نو دا کلام خو لکه تاسو لیکل دی کنه او دا ډیر مشهور دی نو دې بورا کې لږ تاسو د مسافر ته چې کوم دی نو لږ اپډیټ کی خاجي السلام علیکم جی ټولو مسافرو ته د مینې او د خلوص پرزویانې سلامونه الله تعالی د هر یو مسافر څومره چې دي نو هغه د خدای پاک زر دی وته هغه تصویر کی چې د کوم مقصد د پوره بار ملکونو ته لوړ دي پرون لکه د موجا یو خوش ملګری او د موجا ډیر خوش سړی چې د څه کسان داسې دي چې هغه د خپل خلوص دی واجه نه لکه ډیر معروف دي ډیر مشهور دي کنه لکه زه د موجا د ملګری ریاض صاحب خبره کومه نو پرون دغه ته مو یو خبره کړې و چې د موجا یو کتاب روان دی د نعتیه کلام پکې ډیر دی د ثواب خبره ده نو پرون پکې هغه لکه د مشرف 5000 روپۍ دی مارکیټ پلوس باندې راستولې وینو دی هغه ډیر مشکور یم تاسو په دویم نمبر خبره ده چې شبیر صاحب زما کله کوټلی کلان دی هغه مشکور یم چې دی هغه په ذریعہ باندې تاسو ته د موجا اوس داسې خلک هم په کلي کې شته چې هغه وده دي یا د باران نه دي خبر او د دو په ذریعہ باندې تاسو ته دغه د باران پاته ولګیدله ډیره صحیح خبره دی نو خلک وده دي هغه ته پاته نشته چې باران دی او د دو په ذریعہ باندې تاسو ته دمره پاته لاګي نو دو شکریا د زړه د تال نه ادا کول پکور دي پاتې شول جی د کوم سوال دوه کو نو دای ډیر مزیدور سوال دی ځکه چې کوم خلک چې مو پیژني یا د مو سره جرګو مرګو ته لوړ دي نو دا خبره خو مو ډیر زله کړې ده چې زه په یوه ټیم باندې د څلورو جرګو صدارت مو کړی دی زه په یوه ټیم باندې د څلورو جرګو صدر پوتې شوی یم اوس هم زموږ هغه جرګې شته هغو ته زموږ تلل راتلل شته نو هغه غټ شاعران چې کوم مو پیژني نو هغه خو لکه هغو ته خو دا پاته لاګي چې دا شی د خو د څه کسان داسې وي چې که یو شی مشهور شي چانو هغه به درته بیایي چې دا خو موږ کلی شاعر دی نو دا شی څنګه دی د مشهور شو نو هغو ملګرو ته یم چې د چا څه شی مشهور شي یا هغه سړی مشهور شي نو دا د اسمان نه وي راغلی دا هم د موږ د مځکې ملګري دي د موږ نوس تپوس ته وي دا ټول څیزونه چې چا لیکلي دي بهرحال هغه خبرې تر اوسه ما چې کوم د دو ډېر مزیدور هغه کړی په نن ټیم کې موږ هغه ګلوکار موجود دی اکبر حسین شاخیلی ورته یایي د هغه لکه د اچینې کلي اوسیدونکی دی درې څلور ځله په انټرویو کې دا یلیم دي چې دا لکه دا ته په اوس بیا بعض اوقات کېږي دا مصرعیزه چې وي کوم څیز کې چې ټاپې وي هغې ته مصرعیزه یلی کېږي نو دا اکثر په هغه ټیم کې خلک د هغه شاعر په ټاپو باندې وایي چې کومې ټاپې ورته هغه شاعر ویر کړي خو بیا یې عموما خلک سار زده کوي او نورې ټاپې چې پکې هر رنګې ووي نو زه په هغو وختو کې سن 1978 کې مو پهله کتاب چاپ کړی دی او تقریبا سن 1980 کې لګبګ داسې 1978 کې تو پهلا کتاب لیکلو جی او نو سن 1978 کې کنه نو په دغه کې مو پهلا کتاب چاپ کړی دی او په هغه کې
لکه دو سندره چې مو لیکلي ده نو لږ بک سن 1980 کې مو 80 کې دا مو اکبر حسین شوخیلی ته ایدې د پوره ویر کله چې په هغه ټیم کې د موږ د کلو سملګریو چې هغه ور باندې کیسټ کولو نو په هغه ټیم کې بو د ټیپ ریکارډونو هغه وکنه نو په ټیپ ریکارډ کې بو خلکو دو سندري چوپ کولې نو هغه ټیپ ریکارډ کې زه لژو نو دیوی چې غزل پکې نه یو مصرعیزه پکې بووی یو او هغه مصرعیزه کنیمه پوتې شو او کروغه پوتې شو نو لکه هغه غزل بیزتی په خپل خیال کې نه کوله نو موږ هغه اکبر حسین تا شوخیلی تا په سن 1980 کې د هغه کیسټ د پورا دو سندره ویر کله چې کډي بچرته ګرځوي نه د باران شپه ده او په بیابان شپه ده د مسافرو نو دې خبرې نه مخکې زه دوه خبره کوم چې دوه مو لیکلي کوم ځای کې واسه جادا کې ومجي او په جادا کې چې ته په کولونو کې بو بارون نه کیدو نو اچانک پکې بارون رولو او موږ د بارون بندوباس ځکه نه وکړي چې بارون وونه نو بس اچانک چې په موږ باندې دوه خبره روله نو بس خلکو چې څه کولو هغه به کولو خو مو دوه سندره ولیکله چې کډې به چرته ګرځوي نه او د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو دا کچېرې ته یمو د مسافرو د کمپلیټ ده و یم اخ او ته یم خو دې خبرې نه او دا ټاور کې دی شي بیا خپل دی پلی نو هغه وته لکه مو وته دو زکه وی لکه چې اکبر حسین شوخیلی ژوندی دی که څوک یې هغه نه تپوس کول غواړي نو وکړي که چا هغه انټرویو دی هغه دوه درې ځله نه وي اورېدلي چې کنې دو سندره هغه ورته ویلي دي چې کنې یاره موږ ته دره کړې ده یا شی آباد که نه سندره داسې وجي په هغې کې چې کومې خپلې ټپې وي نو هغه داسې وي چې کډې به چرته ګرځوي نه د باران شپه ده او په بیابان شپه ده او د مسافرو نو بیا پکې ټپې داسې وي چې بارانه وخت ملته خو ګوره بارانه وخت ملته خو ګوره په نیمو شپو به کډې چرته ګرځومه اوړي کې شپه د ژمي راغله مسافر شمیري د کوټې د چت ګوټونه اوړي کې شپه د ژمي راغله مسافر شمیري د کوټې د چت ګوټونه او یا لیونی د غیب راغله یا دروازې د باران ساس کې ټکوینه یا لیونی د غیب راغله یا دروازې د باران ساس کې ټکوینه او زور د خپل سر په بالښت راوړم ټکار د ساس کو چې زما غوږ ته راځي نه او د نیکمل خټک دعا ده د نیکمل خټک دعا ده رب دې د هیچا غیږې نه خالی کوي نه نو دا ټپې په هغه وختو کې مو اکبر حسین شوخیلی ته ویر کړي وي او آی وسره په هغه ټیم کې یلی دي بیا د هغې نه بعد اوس څوک ورسره بیا اوس خلکو هر قسم ته ټپې ووي راووي خو اصل کې لکه هغه وخت هغه خلک خبره چې اوریجنل ټپې اوس ته دو وي نو تاسې لکه شبیر صاحب تاسې سوال هم ډېره مننه مزیدور سوال مو وکړو او مطلب دا دی چې خلکو ته دې خبرې جواب هم میلو شو او بلکې چې چا د ټولو نن تقریبا 40 سال مخکې چا یې لیده نو سړی هم ژوندی دی نو زه تاسې مشکور یم او د ملګرو ته مې د مینې او د خلوص سلامونه وکړه ډېره مننه جی ډیره مننه باچا یم یا مشهور د کوټلی کلان شاعر نیکمل مظلوم صاحب تاسو سره خپلې شیخ خوږې خبرې چې کوم نه شیر کړي او د کلي موسم اولي سره د اپډیټ دا دیر کوو چې ښه زبردست نری باران لګیا دی ټوله شپه چې کوم دی نو لګیا و باران اوس هم دغه د چترۍ سره ده کتل شي او په دې موقع چې کوم دی نو موږ سره نیکمال کا سره موجودو نو بس هغه هم تاسو سره ګپ شپ ولګولو امید لرم چې ویډیو به مو خوښه وي او د کلي موسم اولي سره درته مو یو ویدر ریپورټ هم دیر کو چې باران لګیا دی تاسو وینئ ملګري ډېر جوینټ دي خو بس مو یا په نیکمال مظلوم کا په خبرو دوران کې چاته جواب ځکه نشو ورکوی چې بیا لکه هغې لکه ډسټرب کیدو نو بس دغه هغه د کلي موسم اولي سره اپډیټ دی باران لګیا دی الله دې رحمت باران ووري شپې نه لګیا دی او موسم بیا یو قسم ته یخ کړی دی نو انشاءالله اوس به نه د خیره سره اجازات غواړو بیا به لیټر بل نوي کلیپ سره بیا زیریږو ټولو ملګرو ډېره ډېره مننه شکریه چې دا ویډیو یې وکتله
او ایمو یې طرف نه ډېر ډېر دعا سلامونه. الله حافظ، الله په امان.